ایمرجنسي ریزیډنس لګېدل دي که نه یو پروپوزل یې ورکړلی چې داسې سیسټم جوړو چې د ایمرجنسي ډپارټمنټ کې دا پیجینګ سیسټم چې دی دا سمارټ ایرفون سره ریپلیس کوو. خو دوی چې اول نه ځان پریکټیس وکړو نو په کې ډېر زیات فلاس ډېر زیاتې غلطیانې راوتې. نو هغې د نرکولو لپاره به دوی کوم میتډ اپلای کوي هغه د پرفارم فیلر موډ اینډ افیکټ انالیسیس. فیلر موډ افیکټ انالیسیس چې دی که دا موږ هلې امپلیمنټ کوو چې کله یو کار سټارټ کړی نه صرف پلانینګ یې کړی. صحیح ده، مطلب د غلطۍ کېدو نه مخکې اډوانس کې هم کریکشن کول غواړو امپلیمنټ کول نه مخکې. نو دا فیلر موډ اینډ افیکټ انالیسیس دپاره استعمالو. په دې کې د روټ کاز انالیسیس چې دی که دا څه دپاره استعمالو دا چې کله مطلب سیسټم امپلیمنټ کو پای کې مسټیکس راغلل نو هغه مسټیکس ختمولو لپاره بیا موږ فیلر موډ روټ کاز انالیسیس استعمالو. مطلب دا دی چې سیسټم امپلیمنټ کړل هغې نه وروسته پکې غلطیانې راغلي. انویسټیګیټر ولګېد یو نوي کوهارټ سټډي شروع کړه په 50 پیشنټس کې د الزایمر ډیزیز. څولی ټي ډي ایس ورکو ټي ډي سی ایس ورکو او څولی شیم ټي ډي سی ایس ورکو. نو بیا یو هفته پس ولګېدل کومله چې شیم ټي ډي ایس ورکړی و هغې اوس صرف ټي ډي ایس ته کړه او کومله چې ټي ډي سی ایس ورکړی و هغې اوس شیم ته کړه. مطلب دغه کړه کنټرول یې دغه ته کړه ایکسپریمنټل کنټرول ته کړه. خو نور کسان یې پکې وانخیستل دغه سیم ګروپ کې. نو دا څه شی دی کراس اوور سټډي. کراس اوور سټډي کې دا که نه چې یو ایکسپریمنټ یو دغه چې دی پروسیجر او به کسانو منځ کې وکړي بیا لږ ټایم بعد به بیا وکړي. نو کراس اوور کې چې پیشنټ ولګي یو ټریټمنټ والي منځ کې پکې د واش اوټ پیریډ راولي او بیا بل ټریټمنټ والي. په دې کیس کې اول نه څو شیم ټي ډي سی ایس اخیستی څو ټي ډي سی ایس اخیستی منځ کې پکې یو هفته واش اوټ پیریډ راغلی بیا یې انټر کنورټ کړي. نو دا څه شی دی کراس اوور سټډي. اوس کلسټر رینډمایزیشن څه شی دی؟ کلسټر رینډمایزیشن کې دا چلي که نه چې یو ټاون دی مثال په تور پای کې 50 هسپتالونه دی ټول هسپتالونه په ریسرچ کې والی د هغه ټول سټاف چې دا په ریسرچ کې انکلوډ کړي. مطلب دا دی چې سم ډېر زیات خلک به پکې انکلوډ کړي په رینډم اډر کې. دا کلسټر رینډمایزیشن یو ګیسټرونټرالوجیست ولګېد سموکینګ او د انسیډنس اف بیرټ اسوفیګس چې کوم دی منځ کې سټډي شروع کړه 400 کسان یې واخیستل 10 کاله پسې کنکلوډ کړه چې بیرټ اسوفیګس او دغه په منځ کې ریلیشن شته سموکینګ په منځ کې بیا ولګېدو چې پیشنټ یې دوه ګروپ ته ډیوایډ کړه څه امانګ هسټري اف اسیډ ریفلکس او څه چې دی وذ نو هسټري اف اسیډ ریفلکس. په دې کې سموکینګ او د بیرټ اسوفیګس ریلیشن وکړو نو په دواړو کې هیڅ ریلیشن رانغی. مطلب اول نه د سموکینګ او بیرټ اسوفیګس منځ کې ریلیشن راغی چې کله د یو رینډم وان ته کې ټرایل وکړو بیا چې سموکینګ والا مطلب هسټري اف بیرټ هسټري اف ګرډز والا او وذ نو هسټري اف ګرډز والا پیشنټ جدا جدا واخیستل نو د سموکینګ او بیرټ اسوفیګس منځ کې هیڅ ریلیشن نه و. نو دا کوم افیکټ دی؟ کوفاونډینګ افیکټ. نو کوفاونډینګ افیکټ کې دا پراپرټي که نه چې اول نه رینډمایز ټرایل کې به ریلیشن راشي خو چې کله اول نه مطلب جنرال ټرایل کې به ریلیشن راشي خو چې بیا یې کله دوباره سپیسیفیک ایکسپریمنټ کې ګروپونه دې جدا کړه نو هغه ریلیشن چې دی هغه به ختم شي. لکه دې کیس کې چې څنګه چې کله ګرډز والا او وذ نو هسټري اف ګرډ والا پیشنټ جدا کړه او پای کې د سموکینګ او بیرټ اسوفیګس ریلیشن وکړو نو هغه ریلیشن غایب شوی و. نو دا کوفاونډینګ دی. افیکټ موډیفیکیشن کې دا پراپرټي نه. بل کوفاونډینګ کې دا پراپرټي که نه چې دا دغه سره هم اسوسییټډ دي او افیکټ سره هم اسوسییټډ دي. مطلب په دې کیس کې سموکینګ سره هم د تعلق او بیرټ اسوفیګس سره هم تعلق. 35 کالو کس دی د یو ورځ مخکې یو پارټیکولر سټرین اف وایرس چې د هغې انفیکشن کاز کړلی وي د ریسنټلی چا نه اورېدي دي که نه چې هایډروکسي کلوروکوین چې دی هغه په دې کې افیکټیو دی. نو دا خپل دغه ښځې ته روماټایډ ارترایټس دی او هغې هایډروکسو کلوروکوین چې دی فزیشن ته وایي چې دا زه استعمال کړم که نه نو دې لپاره په څه کې رینډمایز کنټرول ټرایل چې کله یو نوی ډرګ ته راوباسي که نه مارکیټ ته نو نه رینډمایز کنټرول ټرایل به کوي چې دا افیکټیو دی که نه. نو په دې کیس کې دی وایي چې هایډروکسو کلوروکوین چې دی هغه د وایرس لپاره د ټیسټ کوي نو دې نه مخکې څه کول پکار دی رینډمایز کلینیکل ټرایل پکار دی چې دې ته راشي. نو دا نور اپشن چې دی که نه پراسپیکټیو کوهارټ کراس سیکشنل کیس سیریز ریپورټ وغیره دا خاصي مطلب ګپ دی. اوس دا کیس سیریز سټډي کومه یو ده؟ کیس سیریز سټډي دا که نه په دې کې څه کنټرول ګروپ نه یو پارټیکولر ګروپ اف پیشنټ به والي چې ورته یو خاص بیماري په منځ کې به دوایي ټرای کوي. لایک دا سنیر راکړله که نه چې دغه دی یو 20 پیشنټ واخیستل وذ ریئر اټو امیون ډیزیز او هغې دپاره ایمیونو سپریسیو تراپي ورکړه صحیح ده او دا بیا فالو اپ کوي اوور ټایم چې دې منځ کې د ایمیونو سپریسیو تراپي کار کوي که نه نو په دې کې څه لیک نه بل کمپیریزن ګروپ هم نه سوري دغه نه کنټرول ګروپ نه کمپیریزن ګروپ بس یو پارټیکولر پیشنټ به وي د پارټیکولر ډیزیز او هغه به سټډي کوي اوور ټایم فار پارټیکولر ډرګ. دا کیس سیریز سټډي مطلب سیریز جاری په مخه. یو کلینیکل ټرایل دی پای کې جینکو بایلوبا چې دا که نه هغه پارکینسن کې کار کوي که نه دې لپاره ټرایل جوړ کړو صحیح ده. نو دوه
پیشنټ یو اخیستل سوی جینکو بایلوبا ورکړه سوی پلسیبو ورکړو یو ټیکنیکل پلا راله او په هغې کې انویسټیګیټر چې د هغه ته مخکې نه پته ولګېده چې کوم کسان چې دا جینکو بایلوبا علي وروستو دا کنکلوډ شوه چې جینکو بایلوبا چې دا هغه افیکټیو ده ان د ټریټمنټ اف پارکینسن ډیزیز ایز کمپیر ټو پلسیبو نو دا کوم افیکټ د پیګمیلین افیکټ پیګمیلین افیکټ دا کنه چې په کې انویسټیګیټر ته مخکې نه پته ولګي چې دا پیشنټ چې دا کوم ټریټمنټ علي په دې کیس کې د اتوماتیکلی ته پته ده چې جینکو بایلوبا د پارکینسن ټریټمنټ لپاره استعمال شي دا بل خو پلسیبو د پارکینسن سره کار نشته نو ځکه جینکو بایلوبا د دغه په منځ کې ښه ریلیشن راغی جینکو بایلوبا چې دا افیکټ دی ان کیس اف پارکینسن ځکه راغله چې هغه ته الریډي پته دا انویسټیګیټر لګي د ریسرچ سٹارټ کړل 300 پیشنټ اغستیو او وی چې دوبا رینډمایزلی ریسیو 6 سایکلز اف پوما لیډومایډ یا پلیسیبو پای کې سیګنیفیکانټ نمبر اف پیشنټ چې هغه لاس شو ور ټایم مطلب دا چې هغه فالو اپ ونه کو نو دا کوم قسمه ټرایلی د انټنشن ټو ټریټ انالیسس په دې کې دا کنه کوم پیشنټ منځ کې لاس شي دي هغه ټول چې راوته انکلود کوي په ایٹ د اینډ اوس ایکولوژیکل سټډي سي ایکولوژیکل سټډي چې کنده داس قسمه ابزرویشنل سټډي چې په دې کې پاپولیشن لیول باندې کې ډیټا چې دا کلیکشن کی مثال په تور ها ډیټا کلیکشن پاپولیشن په لیول باندې کیو کی او فار ایکسپویر یا آوټکم فار ایگزامپل چې نیویارک هوسټن فیلادلفیا او فلوریډا د ټولو نه ډیټا کلیکټ کی سي د چې په دې کې سایپلس څومره دي او دا د مطلب سایپلس یا پارټیکولر بیماری مطلب ډیر زیات سټي نه ډیر زیات کنټری نه راځي کې بیماری د پاره سټډي کې نو دا ایکولوژیکل سټډي لکه دا یو سټډي ده کنه په دې کې اپیډیمیولوژي اف سایپلس ان د یونایټډ سټیټ چې دا غ سټډي کوي سي نو په دې کې سایپلس ډیټا چې دا کنه هغه د نیویارک نه ها بټوین ان کوریلیشن ګوري دو between income and the rate of syphilis شي income دی یو پارټیکولر سټیټ څومره دی او په کې ریټ اف سایپلس څومره دی نیویارک لاس انجلس شیکاګو هوسټن ډیټا کلیکټ کړه او الته کوم هیلث ایجنسیانې چې دی هغه ته وی چې انوال سایپلس ریټ دلته څومره دی نو دا اوس سټډي کول چې دی دا څه شي دی ایکولوژیکل سټډي اوس اپیډیمیولوژي اف سایپلس په یو اس کې سټډي کول لپاره ریسرچر ولګي دوه ګروپ واغستل یو ګروپ اف پیشنټ چې دی کنه نو هغه اکټیو کوکین یوزر with no history of syphilis او another group واغستو with no history of cocaine use and no history of syphilis مطلب دواړه چې دی اول نه نیوټرل دي سایپلس دواړو کې نشتی مطلب که یو کیس وي یو کنټرول وي کنه مطلب یو کې بیماری وي یو کې نه وي بیا به کیس کنټرول و او په دې کې دواړو ته انیشلی سایپلس نشتی نو دا سی شو کیس دا کوهارت سټډي شو خو په دې کې دوه ګروپونه دي یو ګروپ هغه دي کنه چې کوکین یوزر with history of syphilis with no history of syphilis بل د نو کوکین یوز نو history of syphilis وی دوه لګیدل د دوه ډیټا کلیکټ کړه او بیا وکتله چې دغه دی د دوه مخکینی ریکارډونه چې کړه او هغې نه دا پته ولګېده چې په شپږ میاشتو پیریډ کې مخکیني شپږ میاشتو کې تېر شوي شپږ میاشتو کې چې کوم کسانو کوکین استعمالو پای کې سایپلس چې دی هغه زیات دغه شوی او ته سایپلس زیات شو نو دا څه شی دی دا دی ریټروسپیکټیو کوهارت سټډي ځکه چې دوی شاتانه زوړ ریکارډ استعمال کړلی که دا داسې وي چې دا کسان اوس فالو اپ کړه صحیح ده او شپږ میاشتې پسې نیکسټ شپږ میاشتې پس ورته دا پته ولګېده چې کوکین یوز چې دی هغه اسوسییټډ دی وید سایپلس نو دا بیا پروسپیکټیو کوهارت سټډي وه خو دو شاتني شپږ میاشتو ریکارډ استعمال کړو نو دا ریټروسپیکټیو کوهارت په دې کیس کې د هغو زاړه میډیکل ریکارډونه استعمال کړي ښه څه فالو اپ یې نه دی کړی مخکې نه دی سټډي کړي ډېر ښکلی لاجیکل کوېسچن دی روماټایلوجسټ لګي کنه لانګ ټرم ریسک اف وینس تھرومبوایمبولیزم سټډي کوي ان پیشنټ وذ روماټایډ ارثرایټس دوه ګروپونه اصل سټډي ای چې دی نو پای کې وي هیزرډ ریشو فار وینس تھرومبوایمبولیزم چې دی کنه هغه 1.7 ده وذ 95% کانفیډنس انټرول اف 0.8 to 2.1 او سټډي بي کې څه ده چې وینس تھرومبوایمبولیزم هیزرډ ریشو 1.6 ده وذ 95% کانفیډنس انټرول اف 1.1 to 2.5 ویلاندنو کې کوم یو اپشن کریکټ دی او لنی کې وګوره د دې کانفیډنس انټرول چې دا 0.8 نه 2.1 دی مطلب دا دی 1 نه پاس کیږي چې کله کانفیډنس انټرول دی 1 نه پاس کیږي نو هغه سټډي چې دا هغه سټیټیسټیکلی انسیګنیفیکنٹ دی صحیح ده نو سټیټیسټیکلی انسیګنیفیکنٹ چې پای کې پی ریشو چې دا هغه 0.05 نه با ګریټری او کومه اوس دویم کې وګوره په دې کانفیډنس انټرول 1 نه پاس کیږي د 1.1 نه 2.5 پورې دی 1 پکې ته نه دی راغلی منځ کې 1.0 نو د دې وجه نه دا سټیټیسټیکلی سیګنیفیکنٹ او د دې پی ویلیو چې دا 0.05 نه کم وي نو په دې کې پی ویلیو موږ لا راکړې نه ده خو موږ ته د کانفیډنس انټرول نه پته ولګېده په سټډي ای کې کانفیډنس انټرول د 1 نه پاس کیږي په بي کې نه پاس کیږي نو مطلب دا دی چې ای ویلیو د ای پی ویلیو چې دا 0.05 نه زیاته ده او د پی هغه کمه ده د بي هغه کمه ده نو د پی ویلیو اف سټډي A is likely larger than the p value of study B دا موږ د کانفیډنس انټرول نه پته ولګوله ایکسیلنٹ کوېسچن وی ریسرچر ګروپ دی کنه هغه اپیډیمیولوژي اف سایپلس په یونایټډ سټیټ کې سټډي کوي نو دوه لګیدل ټوټل نمبر اف کیسز اف سایپلس او جینیټ یورینری کلیماډیا چې ده
دا په US کې سټډي کړه یوزینګ ا نیشنل هیلث سروے ریپرزینټیټیو سمپل اف US سټیزن کنډکټ ان 2012 یو دغه دی کنه سروے ده هغه ډایرکټ استعمال کړه او هغه منته کې اپیډیمیولوژي اف سایفیلس ان یونایټډ سټډي کیلکولیټ کړه نو دا کومه سټډي ده دا کراس سیکنل سټډي ځکه د ډایرکټ یو سروے استعمال کړه ډایرکټ د سنیپ اپ ټایم یې ډایرکټ ریلیشن راو باسو نو ما ریټروسپیکټیو کوهارت ویل ریټروسپیکټیو کوهارت کې دی کنه چې ګروپ وذ ایکسپویر او ګروپ وذاوټ ایکسپویر چې د هغه موږ سټډي کوو کوم فالو اپ وکړو او شپږ میاشتې کال پس د هغې ډیټا راو باسو ریزلټ راو باسو نو دا پروسپیکټیو او که د دوی شاتني میډیکل ریکارډ وګورو نو هغه ریټروسپیکټیو کوهارت سټډي په دې کیس کې د نه میډیکل ریکارډونه کتلي سم نه دي کتلي 2012 سروې کتل او نه ډایرکټ ریلیشن راوخې د پاک ټیم منته کی نو دا څه شی دی دا د کراس سیکشنل سټډي اټ سنیپ اپ ټایم کله چې پولینګ اپډیټ کو په ریسرچ کې کنه مطلب دا دی چې ریسرچ ته نور ډیټا اچو ډیټا مطلب سمپل سایز آسان الفاظو کې زیاتو نو د هغې څه افیکټ چې پولینګ اپډیټ د وجه نه سمپل سایز چې دا به انکریز شي پاور انکریز شي پریسیجن زیات شي او کانفیډنس انټرول نیرو شي نو اگین پولینګ اپډیټ د وجه نه چل کیږي سمپل سایز به انکریز شي پاور سټیټسټیکل پاور چې دا انکریز شي پریسیجن انکریز شي او کانفیډنس انټرول چې دی هغه به نیرو شي ځکه چې هغه سایز سره سمپل سایز زیاتولو سره نیرو کیږي روماتولوژي کانفرنس دی کنه پکې دوه کسانو په روماتویډ ارترایټس باندې کې ریسرچ کړل هغوی موږ خپل ډیټا کمباین کوو نو پای کې یو دریم پارټیسپینټ پاسېدو هغه چې ما هم ریسنټلی په روماتویډ ارترایټس باندې ریسرچ کړل او زه هم غواړم چې تاسو سره ډیټا خپله کمباین کړم سیده نو پولینګ اف ډیټا د وجې نه چلو شي سمپل سایز به انکریز شي نو بل کریکټ اپشن دی کې څه دی د ریزلټ آر مور پریسایز ان کمپیریزن ټو انډیویجوال سټډي پریسیجن به انکریز شي پاور به انکریز شي او کانفیډنس انټرول به ډیکریز شي اوس اټریجن وایس دا دی کنه چې کله موږ سره پاپولیشن چې دی هغه لاست ټو فالو اپ شي مطلب دا ریسرچ کې 1000 کسان اخیستي دي او ایټ د اینډ اف سټډي صرف 200 پاتې شو نو د لاست پاپولیشن د وجه نه کوم چې 800 کسان فالو اپ نه دي راغلي دي د وجه نه چې الټیمیټ ریزلټ کې فرق راغی نو دې ته وایي اټریجن بایس څه د وجه نه لاس اف فالو اپ د وجه نه اوس بل امپورټنټ کنسپټ سمپل سایز چې څومره سمالي که نه نو ټایپ 2 ایرر چې دی هغه به انکریزي او چې ټایپ 2 ایرر انکریز نو ټایپ 2 ایرر سټیټسټیکل پاور څه برابر دی 1 ماینس بیټا یعنی ټایپ 2 ایرر 1 ماینس ټایپ 2 ایرر چې ټایپ 2 ایرر انکریزي نو سټیټسټیکل پاور چې دی به کمی آسان الفاظو کې لو سمپل سایز چې دی سمارټ سمپل سایز د وجې نه وایي چلی ټایپ 2 ایرر به زیات پاور به کمی د سټډي شروع کړه په کې پارټیسپینټ چې دی که نه هغوی له ایدر پلیسیبو یعنی ویکسین ورکو صحیح ده نو 1 منث فالو اپ منته کې سیګنیفیکنس لیول چې دی 5% منته کې فکس دی وی هغې نه انویسټیګیټر دا کنکلوډ کړه که نه چې سټډي چې دی سټیټسټیکل پاور کم دی نو پاور ولې کم دی انډیکیټ نمبر اف پارټیسپینټ د وجې نه یا سمال سمپل سایز د وجې نه نو که پاور زیاتول غواړي نو سمپل سایز زیات کړه چې سمپل سایز زیات شو بیټا ایرر به کم شي پاور به اټومیټیکلی زیات شي ریسرچر دی with a risk factor study for open angle glaucoma they want to assess چې کوم پیشنټ ډایبیټک دی نو هغه کې اوپن انګل ګلوکوما چې دی هغه ریسک زیات دی ایز کمپیر ټو نارمل پیشنټ نو دا دی کنه نو دې بار نل هایپاتیسس سی نل هایپاتیسس بدای بهشکه چې کوم ډایبیټک پیشنټ چې دی هغه ته د اوپن انګل ګلوکوما چانسز نشتی صحیح ده نو بیا ودې دا غلطي او پروف کوي چې ډایبیټک پیشنټ چې دغه ته اوپن انګل ګلوکوما چانسز زیات دي نو د کریکټ انسر سره د ریسک اف ډیولپینګ اوپن انګل ګلوکوما از ناٹ سیګنیفیکنټلی ډیفرنٹ ان پیشنٹ اینڈ دوز وداوټ ډایبیټیز سیده نو ډایبیټک او نن ډایبیټک په منځ کې د اوپن انګل ګلوکوما هیڅ فرق نشتی دا به نل هایپاتیسس شي د ریسرچ دی په دې کې دا کنډکټ کوي که نه چې پلمونري ریل چې دی نو هغه accurately predict hypervolumic state مطلب دا چې کوم کسان hypervolumic نو هغې بیا pulmonary ریل به موږ ته په چې اسکلټیشن منته کې میلاویږي نو لپاره 100 پیشنټ واخیستل نو او هغې ایگزامین کړه بیا 80 پیشنټ چې دي with hypervolumic group نو هغه کې ریلز دي او 50 پیشنټ with euvolumic group په هغې کې ریلز دي نو probability that a patient in a study with rail and auscultation truly has hypervolemia مطلب دا دی چې ریلز چې دي هغه truly hypervolemia سره associated دي نو دای پروبیبلیټي څومره ده نو دا تاسو درنه څه کوي پروبیبلیټي مطلب پازیټیو پریډکټیو ویلیو چې مطلب دا دی چې کوم کسانو ته ریلز دي نو هغه هایپرولومیک دي د دې پروبیبلیټي یعنی پازیټیو پریډکټیو ویلیو تاسو کوي نو به څنګه کوي ټرو پازیټیو ډیوایډ بای ټرو پازیټیو پلس فالس نیگیټیو په دې کې ټرو پازیټیو 80 دي مطلب 80 پیشنټ چې هغه هایپرولومیک دی ریل ورته دي او فالس پازیټیو چې دی هغه 50 دي مطلب 50 پیشنټ چې دی هغه یو ولیومیک دی هوسټل ورته ریل دي نو ټرو پازیټیو ډیوایډ بای ټرو پازیټیو پلس فالس نیگیټیو 80 بای 130 چې دا
راغې پازیټیو پریډکټیو ویلیو نو په دې کې ټیبل چل هم ځان ته زده کړه. اوس یاد ساته کیس او کنټرول سټډي چې ده که نه په دې کې چې کیس واخیستو نو میچ یعنې بالکل کمپیریبل کنټرول به ورسره لري. مثال په طور که دغه 65 ایئر اولډ دی که نه کیس نو ته په کنټرول کې هم 65 ایئر اولډ لري. که کیس چې دی هغه تا د هسپتال نه اخیستی نو کنټرول به هم د هسپتال نه لري. که کیس دی د دغه نه اخیستی دي اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي نه کنټرول به هم اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي نه وغیره دي. نو دا دې منته کې کوېسچن راکړلی که نه وی انویسټیګیټر لګي کیس کنټرول سټډي کوي ټو ایویلویټ د ریلیشنشپ بټوین الزیمر اینډ بنزوډایزپین په 65 ایئر اولډ کې سیده مطلب 65 نه لپسه بوډاګان چې دي په هغې کې د بنزوډایزپین او د الزیمر سره تعلق دی. نو دې ولګېدو په نیویارک کې د اسسټډ لیوینګ فیسیلیټیز نه کسان واخیستل. صحیح ده دای ایز کیس واخیستل نو کنټرول چې دا بس علي نو کنټرول به هم 65 ایئر نه زیات اولډ کسان علي او چې هغه اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي کې پاتې کېږي. نو په دې کې آپشن نمبر بی دی 66 ایئر اولډ مین with well controlled hypertension and mild BPH who lives in assisted living facility. نو صرف دوه خبرې پکې یاد ساته 65 نه اباو نو دلته کې 86 کالو دی او بل په اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي کې پاتې کېږي. آپشن ای ولې غلط دی ځکه دې کې کس خو د 65 نه اباو دی د کنټرول لپاره خو انډیپینډنټ لیوینګ فیسیلیټي کې پاتې کېږي اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي کې نه پاتې کېږي. آپشن سی ولې غلط دی جسټ هایلایټ پورشن ګوره دی اوس ډسچارج شوی دی لیوینګ ډسچارج شوی دی ټو اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي تر اوسه هسپتال کې اوس لیوینګ اسسټډ فیسیلیټي ته راغلی نو دا هم ټول پاپولیشن نه ریپرزینټ کوي. بل آپشن نمبر ډي په دې کې کس اگین دی 65 نه اولډ دی او هاسپټلایز فار نیمونیا دی نو دا ورته کنټرول لپاره نه لري. کنټرول لپاره ورته 65 نه اولډ لري او لیوینګ اسسټډ فیسیلیټي کې پاتې کېدو والا به علي. آپشن ډي دی 64 کس نو دا عمر کې کم دی پاتې کېږي اسسټډ لیوینګ فیسیلیټي کې. نو دا میچ چې دی هغه به بالکل برابر ساتي د کیس کنټرول. دې کوېسچن ته وګوره په دې کې میئر آف اسوسییشن تپوس کوي یعنې اډ ریشو تپوس کوي. صحیح ده نو اډ ریشو چې ده هغه به هغې دپاره ته 2/2 ټیبل چل زده کړه. صحیح ده او ستا دپاره انسر کریکټ 2.5 دی. 2/2 ټیبل کې به څه راځي 20 ملټیپلای بای 70 ډیوایډ بای 35 ملټیپلای بای 16 از ایکول ټو 2.5 نو دا ټیبل تاله پکار دی. دا اوس اوږد پړپړی کوېسچن راکړلی که نه مین مطلب په دې کې دا د اخر ایټ د اینډ وګوره ریلیټیو رسک کې تل راکړلی د انسیډنس اف هایپوګلیسیمیا مطلب د امبوګلیفلوزین چې دی که نه دا تراپي ورکړله نو دې سره انسیډنس اف هایپوګلیسیمیا دپاره ریلیټیو رسک یې راکړلی 0.8 نو په دې کې ریلیټیو رسک ریډکشن په څه شي 1 منټ ریلیټیو رسک نو 1 منټ 0.8 یعنې 0.2 یا 20%. مطلب دا دی چې ایموګلیفلوزین چې دی هغه انسیډنس اف هایپوګلیسیمیا چې ده هغه څومره کمی by 20%. ریلیټیو رسک ریډکشن سیګنیفیکنس دا شو. بل وګوره انسیډنس اف ډایبیټک ریټیناپاتی نو هغې پر ریلیټیو رسک 0.6 دی نو ریلیټیو رسک ریډکشن به څه شي 1 ماینس 0.6 نو 0.4 یعنې 40%. مطلب دا دی چې د ایمبوګلیفلوزین چې دی د انسیډنس اف ډایبیټک ریټیناپاتی چې ده هغه به 40% باندې کمی. نو په دې کې لاندې کریکټ انسر څه دی چې option A patient treated with embogliflozin combination therapy had 40% reduction in the risk of developing diabetic retinopathy compared to standard therapy. اوس په ریسرچ کې آوټکم چې موږ سره دوه قسمه یو کټګوریکلی او یو موږ سره کنټینیوز آوټکم. کټګوریکل آوټکم مطلب دا دی که نه چې هغې ریسپانس موږ ته په یس نو کې ورکولی شو امپروډ نه امپروډ کې ورکولی شو. مطلب دا دی چې تله به یو اوږده سنیرو راکړې تا ته بیا وایي چې ډیزیز چې دی هغه پریزنټ دی ایټ د اینډ یا نه دی پریزنټ یا مطلب دا دی چې ټریټمنټ چې دی هغې ریسپانس ورکړلی یا نه دی ورکړی مطلب یس نو کې پروبیبلی موږ انسر ورکولی شو. نو دا موږ سره کټګوریکل آوټکم. بلې کنټینیوز آوټکم چې دی که نه نو په دې کې سي چې یس نو کې جواب نه په دې کې موږ بلډ پریشر میئر کوو ویټ ټایم ټو ریکاوري یا وایرل لوډ او دې لپاره به ټیسټ میسټ وغیره کوو. نو کټګوریکل آوټکم چې دی که نه د دې لپاره موږ سټیټسټیکل ټیسټ کوم استعمالو نو هغه دی کی سکویر ټیسټ یا لجسټیک راګریشن ټیسټ. صحیح ده نو مطلب کی سکویر چې دی که نه دا موږ کټګوریکل آوټکم دپاره استعمالو چې کوم ځای کې یس نو کې مطلب وچ ایټ د اینډ ډیزیز از پریزنټ یا ایټ د اینډ ډیزیز از ایبسنټ مطلب یس نو کې جواب راکړی اخره کې نو دا کټګوریکل آوټکم دې لپاره موږ کی سکویر استعمالو. کنټینیوز آوټکم چې دی که چې کله راکړی چې یو بلډ ټیسټ به کوي او مطلب مین ټارګټ زموږ دا دی چې وایرل کلیرنس دی یا بلډ ټیسټ به بار بار کوي بیمه به کوي د ویټ لپاره. صحیح ده مطلب یس نو کینسر نه نو هغه موږ سره کنټینیوز آوټکم دې لپاره موږ ټي ټیسټ استعمالو که کله موږ سره دوه ویریبل وي
او انووا به استعمالو چې کله 2 نه زیات ویریبل یعنی 3 وغیره او بل لینیر ریګریشن ټیسټ. نو دا یو سټډي ده، په دې کې اورمیکټین چې د هغه په کورونا کې څومره افیکټیو دی پر سټډي ده. نو 3 ګروپونه اخیستي دي. یو ګروپ چې د هغه 6 ملي ګرام اف اورل ایورمیکټین ډیلی ریسیو کوي، بل ګروپ چې د هغه 12 ملي ګرام اف اورل ایورمیکټین ونس ډیلی ریسیو کوي، او دریم ګروپ چې د هغه پلاسیبو ګروپ دی. نو د پرایمري اینډ پوینټ څه دی؟ هغه وایرل کلیرنس دی. نو وایرل کلیرنس څه شو؟ هغه کنټینیوس آوټکم شو. میجرډ از د نمبر اف ډیز ټو نیګیټیو پولیمریز ټیسټ ریاکشن. صحیح ده؟ په دې کې به موږ ټیسټ کوو، یس نو کې جواب نه دی، او څو پورې چې وایرل ریګریشن نه شي نو هغې پورې به دا کنټینیو ساتو. نو دا شی د کنټینیو آوټکم دی. صحیح ده؟ مطلب پیشنټ به بار بار فالو کوي، بار بار بلډ پی سی آر کوي چې څو پورې ډیزیز نه ختم شي. نو دا کنټینیوس شو. او بل 3 ګروپونه دي پکې ته. د دې لپاره موږ څه استعمالو؟ انالیسس اف ویریئنس. دا یو ګروپ اف فیزیشن دی، هغه ډیفرنٹ سپیشلټي ان فونکس اریزونا وغیرہ چې د پدې کې یو کانفرنس میټینګ دغه کو، او ایویډنس بیس میډیسن چې دی نو هغه اپلیکیشن چې دی هغه پر ریسپیکټیو کلینیک کې څه فایده ده. مطلب دا کلینیکل بیس میډیسن چې جوړ شي دی کسانو ته څه فایده رسوي. دی پر ریسرچ شروع کو، 2 ګروپونه جوړ کړو، کوېسچنیر جوړ کړو. کوېسچنیر کې کسانو نه تپوسونه وکړو، 3 ورځې کار یې وکړو، بیا یو کال پس به موږ دوباره دا ریسرچ کوو چې څه چینجز خو نه دي راغلي. نو دا کوم قسمه دی؟ دا کوالټیټیو ریسرچ دی، ځکه چې په دې کې تا وکتل چې نه نمبر اف پیشنټ د خپل ګروپونه جوړ کړي، مطلب صرف رینډم 2 ګروپونه جوړ کړل، پای کې کوېسچنیر کې یس نو کې جواب واخیستو، نه یې انالیسس ټیسټونه وکړو، نو هیڅ هم نور ونه کړو. دا څه شی دی؟ کوالټیټیو سټډي ده. دې کې سمپلی موست افیکټیو ټو انکریز د سټیټسټیکل پاور څه دی؟ هغه د ډیکریزینګ د ټایپ 2 ایرر. پاور 1 ماینس بیټا برابر دی چې بیټا ایرر مونږ کم کو، بیټا یعنی ټایپ 2 ایرر کم کو، نو سټیټسټیکل پاور به اتوماتیکلی انکریز شي. نو دا مونږ څنګه کمولی شو بیټا ایرر؟ بیټا ایرر reduction can be achieved by increasing sample size او یا making more precise measurement. more precise measurement وکړه او یا sample size increase کړه، نو دا بیټا ایرر کم کې شي. بیټا ایرر کم شو، statistical power به increase شي. دا ایکسپریمنٹ دی ویدي کې فزیشن غواړي که نه چې کوم کسان پیشنټ ویت NT-NMDA انسیفیلایټس دي، نو دا زه ایویلویټ کوم فار د پریزنس اف هیسټري اف اوویرین ټیراټوما. مطلب دا چې کوم کسانو کې NT-NMDA انسیفیلایټس دی نو دوی ته مخکې هیسټري اف ټیراټوما وه که نه، یعنې ټیراټوما د وجې نه NT-NMDA انسیفیلایټس چې دی دا کېږي که نه. دې لپاره به دې کوم سټډي استعمالوي؟ کیس کنټرول، ځکه دلته کیس الریډي میلاو شوي د اوویرین ټیراټوما. صحیح ده؟ نو دې نه به دې شاته لاړ شي هیسټري ته. په دې کې یو کریکټ انسر چې دی هغه ریټروسپیکټیو کوهارټ سټډي هم ده، دا هم لاجیکل دی، ځکه چې په هغې کې هم شاته ټایم ته ځي ریلیشن ګوري د یو پارټیکولر ډیزیز، خو پر کوهارټ سټډي کې همیشه دپاره ریسک فیکټر نه مونږ ځو ډیزیز طرف ته. صحیح ده؟ مطلب ریسک فیکټر نه آوټکم طرف ته ځو. په دې کیس کې آوټکم چې دی NT-NMDA انسیفیلایټس چې دی یعنې آوټکم الریډي ریسرچر سره دی او دې نه دی ریسک فیکټر ته ځي، یعنې د کوهارټ سټډي الټا کار کوي. نو دا به موږ کیس کنټرول سټډي کې سټډي کوو، کوهارټ کې نه سټډي کوو. کوهارټ کې به موږ د ټیراټوما نه NT-NMDA انسیفیلایټس طرف ته تلو. په دې کیس کې الریډي NMDA انسیفیلایټس دی، دې نه موږ اوویرین ټیراټوما یعنې ریورس ډایرکشن کې تللي، کیس کنټرول به استعمالو.